ډیرو محترم مسلمانانو نن یو عظیم الشان او داسې پاورفل وظیفه راته ښایمه ان شاء الله چې ژوند به مو سره بدلیږي او ژوند به داسې نه بدلیږي، ژوند په حقیقت حال سره بدلیږي. څنګه چې حقیقت حال وي د یو څیز حقیقت معلوم وي، دغه رنګ د دې وظیفې حقیقت معلوم دی، د دې وظیفې هغه برکات معلوم دی، د دې وظیفې هغه د پریشانو نه هغه وتله د دې وظیفې معلوم دی چې د پریشانو په وخت کې دا وظیفه وکړي نجات پرته میلاوي جایز او حاجات د فردا وظیفه وکړو، هغه جایز حاجات پرې فای تکمیل ته الله جل شانه رسي. دعاګانو د قبولیت د فردا وظیفه ده، د نیک اولاد د فردا وظیفه ده، د زړه سکون او روحاني ترقۍ د فردا وظیفه ده، جسمانی او روحاني بیمارو د نجات حاصلولو د فردا وظیفه ده محترم، او د صحت د فردا کاروبار د فردا رشتو د بندش ته ختمېدو د فردا وظیفه ده. دغه رنګ محترم د ګناهونو د مغفرت او د نافرمانه اولاد دغه رنګ د فار وظیفه ده، د نیک محبتونو د نیک اعمال توفیق د فار وظیفه ده، د رزق کې فراخي را وستل، رزق کې برکات را وستل، دا دی وظیفه کې محترم دا برکات فراته دي. نو کوم انسان چې دا وظیفه وکي اسانه طریقې سره ټیم په مختصر لګي، یقین سره کوم انسان وکي په اخلاص سره وکي، په مینه او په شوق او په ذوق سره وکي، نو محترم دا انسان الله جل شانه نه امید نه فریږدي، بلکې الله جل شانه د قبولیت دروازې کولاوي، د معافی د دروازې کولاوي، د دعاګانو د قبلېدو دروازه کولاوي، دته د رزق د کوشادګۍ د فراخه کېدو هغه دروازې کولاوي، د ګناهونو دروازې په بنديږي، د اعمالو دروازې په کولاوي. نو محترم مسلمانانو دا بهترینه وظیفه ده، تاسو ان شاء الله نن شروع کړئ. نن د جمعې هغه بهترینه ورځ ده چې ته د جمعې ورځ ته محترم هغه په حدیث کې هغه فضیلت حاصل دی. نو څه وظیفه بهترینه ده چې دومره برکات دي، او څه محترم ورځ ډیره نیک ورځ ده، سردار ورځ ده، په ټول هفته کې دا ورځ بهترینه ورځ ده، په ټول میاشتو کې د روزې میاشت بهترینه ده محترم، په ټول شپو کې هغه د جمعې شپه او د اخترونو شپې مبارک دي. نو لهدا دا وظیفه راسنن ان شاء الله د زړه په یقین سره وکي او اسانه طریقې سره تخیم راځي دا سره ووري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرو محترم او قابل قدر او ډیرو مینه کوونکو مسلمانانو نو خویندو، تاسو به روغ جوړې په صحت په الله تعالی مو خوشاله ساتي. نن د جمعې ورځ د خصوصي دعاګانې به موږ تاسو د جمعې په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عظیم منبر باندې دعاګانې تاسو د فارکیږي ان شاء الله. کم خلک چې د الله تعالی د رضا لپاره زموږ وظایف ګوري، زموږ سره محبت ساتي، نو ان شاء الله د هغوی د لپاره بنن بهترین دعاګانې موږ د جمعې په ورځ منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې کوو. دا غرانګه مدرسه کې هم منګه پرون هم د سورۃ یاسین ختم کړو، او د هفته فورز باندې به هم ان شاء الله تاسو د فار سورۃ الرحمن یا سورۃ مزمل یا بل چې کم ختم وي هغه به تاسو ته منګه ان شاء الله ختمونه کوو فی سبیل الله. دعاګانې برته واړو، لہذا دا دعاګانې د ختمونه د الله تعالی د رضا د فار دی، الله تعالی دې قبول کړي، الله تعالی دې پکې اخلاص منګ نه هم پیدا کړي، تاسو نه هم پیدا کړي چې زما او تاسو د یو بل نسه عارض نه وي، بلکې د محبت او د دعاګانې د ختمونه د الله تعالی د رضا لپاره سبب وګرځي. محترمون چې زمون کوم وظیفه ده هغه ډیره بهترینه وظیفه ده، اسانه وظیفه ده، هیڅ پکې مشکل نشته دی. دا وظیفه تاسو محترمو سلور زره او سل پیرې هم کولای شئ، صحیح شو، تاسو دا 1100 پیرې هم کولای شئ، او 314 پیرې هم کولای شئ، او سل پیرې هم کولای شئ. نو چې کم تاسو ته اوس آسان وي کو یو سلور زره او سل پیرې مو کو، نو محترم داسې به د باندې د الله تعالی د دروازې کولو کې چې تاسو په وهم او ګمان کې هم ناراضي کو 1100 پیرې مو کو محترم بیا هم د باندې دروازې کولاویږي، او کو 314 پیرې مو کو بیا هم د باندې د بهترین دروازې د قبولیت د حاجتونو د پوره کېدو د رزق د پریشانو دروازې به د باندې بند شي، او د رزق به د باندې کولو شي، او کو سل پیرې کولای شي، نو هم دا الله تعالی برته برکات درکې. خو بهترین عمل دا محترم او چې تاسو کم از کم سلور زره او سل پیرې د وظیفه ان شاء الله العزیز په خپل ژوندۍ کې شامل کړئ. خدا محترم او تاسو یوي شورزه کوي یا یو سل وي خورزه یا کم از کم د خپل حاجت پوره کېدو د فاره کوي. هر کله چې انسان بیمار شي کنه نو ډاکټر ته وایي چې ستا بیماری لا علاج ده، ستا بیماری کې 2 میاشتې لګي 3 میاشتې لګي، نو محترم موږ پیسې هم لګو، وخت هم خراب، معده هم را لدویان تباکی، لہذا هغه دوايان خورو او د هغه ډاکټر مشورې منو، فیس هم را نه واخلي.
موږ تاسو ته داسې بهترین نسخې ښیو چې دې سبا محترم ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کیږي. دنیا کې هم الله تعالی عافیت او رحمت درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. نو انشاءالله موږ نه پیسې هم نه غواړو، بس صرف لږ وخت موږ له راکوئ، زموږ خبرې په مینه محبت سره اورئ، په شوق سره اورئ، په ځان باندې بوج مه ګڼئ، ځکه که دا نیکې خبرې موږ په ځان باندې بوج ګڼو نو الله تعالی بیا زموږ دعاګانې نه قبلوي او الله تعالی بیا په موږ باندې رحم نه کوي، ځکه چې موږ د الله تعالی دین خبرې نه اورو کنه بوج را باندې سازیږي. فلمونه او ډرامې او دغه رنګې لهو لعب کې په ګنټو وختۍ لیکن نه تنګېږو، خو که چېرته یو ورور راته نیکې خبرې کوي، وظایف راته ښیي، نو بیا په موږ باندې بوج سازیږي. او هر کله چې بوج په انسان نیکې خبرې جوړې کړي نو پوه شي چې د ایمان کمزوری دی. هر کله چې ایمان کمزوری شي نو د انسان بیا نیک اعمال هم نه قبلیږي او لهذا د الله تعالی په هم هغه رحمت نه کوي. نو محترمو په شوق او ذوق سره زموږ د وظیفې ګورئ، د نورو مسلمانانو هغه هم ګورئ. دې وظیفه کې الله تعالی ګوره دا فواید دلی، ګورئ ګناهونو مغفرت پدې کیږي، صحیح شوه، د نافرمانۍ نه به د نفرت پیدا کیږي، د نیکو سره به د محبت پیدا کیږي، نیک اعمال توفیق ورته الله تعالی درکوي، رزق به د برکت پیدا کیږي او رزق به د الله تعالی سیوا کوي، مشکلات او پریشانونه به د الله تعالی نجات تاسو ته درکوي، جایز حاجات او مرادونه به د الله جل شانه سر ته رسي، دعاګانې به د الله جل شانه قبلوي، نیک اولاد به راته الله تعالی درکوي، د زړه سکون او روحاني سکون به راته الله تعالی درکوي، روحاني او جسمانی بیمارونه به الله تعالی نجات درکړي، د صحت دپاره، کاروبار دپاره، رشتو د بندش دپاره دا عمل فی سبیل الله ان شاء الله تاسو په خپل ژوندۍ کې دغه کوي وکړئ او ما عجز ته هم دعاګانې کوئ. وظیفه محترمو کومه یوه ده، الله جل شانه په خپل قرآن کې فرمایي وقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهار. محترم الله تعالی په خپل فرمایي الله تعالی کلام نعوذ بالله من ذلک دنیا ورانېدی شي، لوټي کېدی شي، لیکن د الله تعالی په کلام کې شک شبه دروغ ګڼل دا نشي کېدی. الله تعالی هره خبره ده محترم مسلمانانو، دا هره خبره حقیقت حال ده، نو لهذا الله تعالی به ان شاء الله زمونږ د سره حاجت پوره کوي. وظیفه محترم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا به تاسو کم از کم 4000 سل پیرې وایي، که دومره نشئ ویلی بیا 1100 پیرې وایي، که دومره هم نشئ ویلی بیا 314 پیرې وایي، که دومره هم نشئ ویلی روزانه 100 پیرې انشاءالله دا تاسو 21 ورځې پورې یا 140 ورځې پورې جاري وساتئ. او د جمعې په ورځ خاص ځکه د محترمو جمعې په ورځ نیک اعمال به راخیږي، نو چې دې کې استغفار څومره ډېر وي، استغفر الله استغفر الله، که څوک دغه استغفار نشي ویلی بیا داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، د زړه د درد نه چې الله زه ګناهګار یم، الله زما حاجت پوره کړي. الله تا چې کومې وعدې په قرآن کې کړي دي الله تعالی ستا وعدې رښتینې دي، الله ماته په دنیا کې هم د دې وعدو هغه دغه راکې ثمره او په آخرت کې راته هم راکې انشاءالله. د جمعې د مونځ نه پس هم کولی شئ، مازدیګر مونځ نه پس، ماښام، ماسخوتن، هر وخت انشاءالله کولی شئ. لهذا یوازې د جمعې نه هفتې په ورځ په هره ورځ انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ او کم از کم 4000 سل پیرې ده روزانه انشاءالله په خپله زندګۍ کې